پولیس فورس تاسو سره دا کمټمنټ ده چې موږ به تاسو نه مخکې یو. تاسو چې کوم کردار ادا کړل او ما مې بالکل شمله ویچته ما چې کوم بسم الله الرحمن الرحیم د علاقې ډېرو درنو مشرانو څرنګه چې ایس پي صاحب وویل نن مو صرف او صرف د تاسو شکریه ادا کولو ته راغلي یو. ما شعرونه دا امید و چې د احمدزو د علاقې چې کومه جرګه ده هغه ډېره تکړه ده. د تاسو روایات چې کوم دي هغه تاسو ښه ژوندي ساتلی دي. او دویمه غټه خبره دا ده چې دغه ځای کې تعلیم شره ډېره زیاته ده. هر دویم دریم کور کې پولیس افسر ده او سرکاري افسر ده، بیوروکراسي کې مختلفو محکمو کې تعلیم شعبې کې هر دریم څلورم کور کې یو ښه سینیر افسر ده. نورو علاقو کې یو مسلې وي خو د احمدزو په علاقې کې ویلې تکړه جرګه شته، خلکو کې شعور شته، ښه صحیح ایجوکیټډ علما کرام شته. د مولانا صاحب څومره ښایسته خبره وکړله، څومره نن سبا غلطې تیورینې او نظریې پیش کېږي، ډېره ساده الفاظو کې درته د دین د مذهب هغه میسج کنوی کړو، ډېرې کړو چې وایي چېرته کې امن وي، چېرته محبت وي، هلته کې به دین وي. دین او ترخهګرۍ یو ځای نشي چلیدی. نو دا د هغو خلکو په مخ باندې چپېړه ده. تاسو چې کوم کردار ادا کړل او ما مې بالکل شمله ویچته کړه. ما چې کوم امید و چې د یو طرف ته زرګونه خلک دي، آبادي ده یا لکونو کې بري، دا خو نیم ډسټرکټ ده د احمدزو علاقه، او بل طرف ته 30-35 کسان وي. هغه 30-35 کسان دا ټول خلک چې کوم دا یرغمل ساتي، باوجود د دې څخه تکړه جرګه به وي او خلکو کې به ښه شعور وي، ایجوکیټډ خلک، دا ما ځین نه منله. نو د الله تعالی په کرم باندې تاسو دا خبره ثابته کړله چې دا 30-35 کسان تاسو یرغمل نشي ساتي. نور د دغو خلکو چې کومه ایجنډا ده ګوره هغه باندې موږ تاسو ټول ښه پوهېږو. دو سره یو ځای اوسېدل، پیسفول کو ایګزسټنس، هغه خبره بالکل ممکنه نه ده. څرنګه چې تاسو ورته کلیر میسج ورکړی ده چې وایي نه ډوډۍ درکوو، نه اوبه درکوو او نه لیره درکوو. دا نه چې تاسو لیر غواړئ او بیا نورو علاقو ته ځئ، زموږ په لرې به داسې ځئ نه چې نورو علاقو ته لاړ شي او هغه ځای کې مسلې جوړې کړي. دا ډېر زبردست میسج ده او دا یوه نمونه ده پوره زموږ ملک دپاره، پوره KPK دپاره. هغه ته انګریزي کې چې پبلک پولیس یا پبلک انګیجمنټ ماډل څه ورته دا بالکل یوه نمونه ده. او زموږ دا یقین ده چې پولیس یا سیکیورټي فورسز بیله یوازې دغه خلکو دکې د عوامو شرکت ډېر ضروري ده. که چېرته داسې یو دشمن وي چې هغه په بارډر باندې وي، هغه ځای کې خو د دشمن او د دوست پته لګي، هغه ځای کې بیا زموږ سیکیورټي فورسز ورته ښه تکړه دي. هر کله چې هغه دغسې حالات وي چې هغه خلک زموږ دننه وي، بیا هغه ځای کې د خلکو چې کوم رول د هغه ډېر زیات اهم دی. که تاسو ته هر څوک هر څه سبق پړاو کې تاسو ښه باشعوره خلک یئ، تاسو پرې پوهېږئ چې په دغه حالاتو کې د عوامو کردار چې کوم د هغه ډېر اهم ده، د جرګې کردار ډېر اهم ده. خو هغه رول تاسو ادا کړلو او دا چې کوم خلک دي هغو ته تاسو بلې ورځې ښه کلیر میسج ورکړو. زه ډېر زیات شکرګزار یم او ما ته داسې فیل کېږي، داسې راته محسوس کېږي چې زه لکه اوس مطلب دا دی چې 4-5 هزار فورس په بنو کې هغو کمانډر نه یم. ایون په لکي کې هم موږ سره همدغسې اوس چې کوم مشران دي ځای په ځای هغو جرګې ډېرې مضبوطې شوې. پرون غزني خیلو کې همدغسې رول د غزني خیل خلکو ادا کړو. هغه نه مخکې د بیګو خیل طرف ته خلک پولیس سره یو ځای ودرېږي، سیکیورټي فورس سره او دغو خلکو خلاف کارویانې کوي. نو ما ته اوس دا محسوس کېږي چې لکه زه داسې 10,000 پولیس والاو کمانډر نه یم
بلکې واچو د لکونو خلکو کمانډر یم مات به داسې نه او هر کله چې تاسو ما سره وئ مشران ما سره وي چغې پارټیانې مو سره وي یو بل سره رابطې وي نو انشاءالله زه تاسو ته ګارنټي درکوم چې تاسو هماغه چې کوم زوړ د امن او د خوشحالي چې کوم حالت یا به واپس رسي تاسو چې کوم سکولونه دي کالجونه دي کارخانې دي کاروبار مې ده انشاءالله هغه به روا دوا وي او د ما د پولیس فورس تاسو سره دا کمیټمنټ ده چې موږ به تاسو نه مخکې یو پرون هم څه کله تاسو جرګه کوله نو ما درته دغه ځای نه فورس تیار ساتلی و او نورو سیکورټي فورسز سره مې هم خبره شوې وه هغو هم موږ ته ویل موږ در سره تیار یو که ایوانې ما تاسو باندې راتلی موږ به تاسو نه مخکې ځان رسولی خو آینده به هم د موږ تاسو انشاءالله همدغسې تعلق وي انشاءالله پولیس به تاسو سره وي هغه په کرایم فایټینګ کې ده ګوره تاسو ته پته ده دغه ځای کې د منشیاتو خلاف د شکو ډاکو خلاف په بنو کې په بنو ډسټرکټ کې او بیا د تاسو په د علاقو کې پولیس ښه کردار ادا کړلو آینده به هم انشاءالله ادا کوي او د مو مقصد دا ده چې تاسو علاقې نه دغه کرایم هم ختم شي او دا ټول نه غټ سکوم ناسور ده دوره غټ نه ده دا 30-35 کسان دي آلریډي بس تاسو ورته خپله مایڼ مې ورته جوړ کړی ده اوس په نه اوس ګرمه ده بس دا اوس د فیصلې وخت ده دغه ځای کې که موږ توره وکړله که نه نو بس بیا به د مونږ نسلونه هم په امن کې وي انشاءالله نو مقصد صرف و صرف دا ده چې موږ خپله علاقه د دغه ترهګرو نه صفا کړو چې د موږ دغه ځای کې ګوره د دو مین کار څه وي پولیس به نه ولې اټیک کړي پولیس ولې مړوي پولیس خو بار نه ده راغلی کابل ریز د ډومیل کې ټارګټ کلینګ وشولو ډي اس پي صاحب ګنمین شهید شولو خو هغه نه بعد حکومت تاسو کاروایي وکړله خو خیر د تاریخي ساعت چې چېرته به هم داسې شوي یا نه د دو مین کار دا ده چې د پولیس خو د عوامو مخکې یو شپول ده یو فینس ده دا دې نه ختموي دا دې نه ختم کړي او څه بیا مطلب د تاسو سره څه هر څه کړي وي هغه به کړي لکه د دو ایجنډا دا ده د دو طریقه دا ده خو الحمدلله تاسو کې دا شعور شته چې تاسو په دې خبرې باندې پوهېږئ ځکه پولیس باندې اټیک کېږي دا داسې ده لکه په عوامو باندې اټیک کومو خلکو څه یو څو ورځو کې هغه وکړه ما طرف نه ډېره شکریه څومره مشرانو خپل رول ادا کړلو او ډېره شکریه ډېره مهرباني او انشاءالله خپله کې به همدغسې کې سلام مشوره ساتو اتفاق اتحاد وساتو